حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظیم۔ قرآن پاک کے اللہ تبارک و تعالی دا امہات المؤمنین ذکر کئی دین مخ کے اللہ تبارک و تعالی دا حضور علیہ السلام او دا امت دا عشق او دا محبت ذکر اکو چی دا حضور علیہ السلام امت فضل کی خپل محبوب علیہ السلام سرا بے کچا منا محبت لری دا هاغی من محبت تقاضا دادا چی حضور علیہ السلام دا خپل ځان نه هم زیات ګڼل دي او دویم خبره الله تبارک و تعالی فرمای وازواجه امهاتهم او د حضور علیه السلام بیبیان دا د مسلمانانو د مؤمنانو موریان دي دین مخکې د حضور علیه السلام ام سلمہ رضی الله تعالی عنها سره نکاح شوی و او ام سلمہ رضی الله تعالی عنها سره نکاح دا د حضور علیہ السلام شپږم نکاح او ورپسې حضرت زینب بنته جهش رضی الله عنها دې سره حضور علیہ السلام چې نکاح کولا نو دا د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم اوم بیبی وا زینب بنته جهش رضی الله تعالی عنها دا د حضور علیہ السلام پر رشتہ دارو کې وا د یو خاندان او د یو نیکو اولادو زینب بیبی دا حضور علیہ السلام پر رشتہ کی سکا دا ترور لوروا دا حضور علیہ السلام دا پلار خور او میما رضی اللہ تعالی عنہ دا حضور علیہ السلام پوپوا ترور وا او دا دی لور زینب بنت جهش رضی اللہ عنہ دا بیا روز تو حضور علیہ السلام سر دا دی نکاح شوی دا حضور علیہ السلام دا خپلی اولنے بی بی خدیجی رضی اللہ تعالی عنہ سره وخت رو او په هغه دور کې خدیجی بی بی حضور علیہ السلام لخپلی او غلام ورکو دغه غلام نومو زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ او دا زید ابن حارثہ سوک دی نو دا حضور علیہ السلام دا ترور لور زینب بنت جهش رضی اللہ عنہ دا حضور علیہ السلام دا ترور لور دا او دا دی نکاح حضرت زید ابن حارثہ سره کړی وا نو زینب بنت جهش رضی اللہ تعالی عنہ دا زید رضی اللہ عنہ دا نکاح نو وتل طلاق واقع شو داغی طلاق نرستو چې عدت تیر شو نو بیا دا حضور علیہ السلام په نکاح کې دا راغلی دا زید رضی اللہ تعالی عنہ سره نکاح څنګه شوی دا او حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ دا خدیجی بی بی پا غلامی کے سنگا راغلی بیا حضور علیہ السلام تا سنگا حوالہ شوی دی نگر شمیر احادیثو کی دا واقعات ذکر شوی دا حضور علیہ السلام پا گڑ شمیر احادیثو کی دا حالات ذکر کری دی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ معشومو مور ځان سره تیار کو او زید رضی اللہ تعالی عنہ یا دا گوتی اونی و غازه چې زونه نیا کرا دی بوزم دا زید رضی اللہ تعالی عنہ مور وی چې زبا مور کرا زمانو ځان سره معشوم زوی بم بوزم پلار کې ډاکوان راوتل چې دې سره سو سسر سپینو سو مال وسرواغه ټولې ته نواغسته دې اولټله او د دې نرسته چې دې سره د معشوم زوی د ګوتی نیولو دیم ته نواغسته مال دولتم تلاړو او دغه کې معشوم زوی د چې وړو کې د غیم ته جدا کو او مکی موزمه ته راوستو په بازار کې هغه مالم دغه ډاکوانو خرڅ کو دا معشوم هم خرڅ کوي دا غلام دی د مور د جولې نه شکول معشوم هغه لاړ د غلامه زندگی تیری د خدیجی بی بی روارو خدیجی بی بی خپل روارو ته ویلو چې داسې یو معشوم غلام پیدا کا چې هغه لږ هوښیار وي او د کار کول وي د خدیجی بی بی روارو تللی دی او دا معشوم چې لیدلی دی زید ابن حارثه نه دی خوښ شوی چې دا هوښیار دی
او تکړم دی. نو وړوکی ماشوم و خو بیا هم ویغېسته د خپلې ترور دپاره خدیجې بیبي دپاره، او خدیجې بیبي له راوسته وی مبارک شه غلام مې دله واغېسته، زید نومې دی. خدیجې بیبي د دغې ماشوم پرورش که، ورو ورو غټېده. بیا چې کله خدیجې بیبي حضور علیه السلام سره نکاح وشوه، حضور علیه السلام به د زید ابن حارثه د عادتونه خوښول. زید ابن حارثه ډېر هوښیار و. نو د دې ښکلي عادتونو د ښکلي عملونو د وجې نه حضور علیه السلام خدیجې بیبي ته وفرمایل وی ستا دا غلام زید دا ماله راکړه. نو خدیجې بیبي زید حضور علیه السلام له ورکړه، د الله محبوبه دا مې تاله درکړه، ستا خدمت به کوي، ستا به غلامي. اوس هلته د زید ابن حارثه د بېدرکۍ اعلانونه کېږي، منډې تړلې وښیې چې ماشوم رانه چا شکولی دی، ماشوم رانه چا تختولی او پټ کړی دی. زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ په مکه معظمه کې د حضور علیه السلام په کور کې تربیت کې دی، پرورش کې دی. اول ته پسې مور پلار ځمکه اسمان ګوري چې دا ماشوم رانه چا بوتلی، چې دی به مړی که جمدی به نهر به یې که نه، موړ به وي، اوده به یې که ویښ به وي، روټۍ څه خوراک څښاک به یې کړی وي که به یې نه کړی. نه مور پلار ورپسې ملک هر یو ګوټې ورپسې کتلی دی. خو ماشوم پیدا نه شو. په دې کې څه کال نیم تیر شو او د حج سیزن و، چونکې په دغه زمانه کې مشرکانو به عموم حج کو، بیت الله له خوا له به راتلل. چې ګڼه جوړېږي نو هغه ځایونو ته بیا د زید ابن حارثه پلار او تره راغلی وي چې زمونږ به دلته مو ګورو، پیدا نه شو. د زید ابن حارثه د خاندان نور رشته دار راغلی دي او هغوی په مکه معظمه کې ګرځي راګرځي، او بازار کې زید رضی الله عنه ولیدو چې دا خو زمونږ د هغې حارث زوی دی، زید نومې دی، دا خو هغه ماشوم دی چې مور پلار ورپسې هلته ګرځي، دړه به سر یې وچاوده ورپسې او دی دلته ګرځي. نظر وله راغلی دی، زید یې د لاس ونیو ځان سره یې کېنه، ورته وایي موږ پېژنې. نو زید ورته وایي زه تاسو پېژنم، زمونږ د خاندان خلک یې، یو مې تره دی، بل مې ماما کاکا، دا ټول رشته دار یې تاسو. دغه د خاندان مشرانو ورته قصه وکړه، وایي تا پسې خو پلار ډېر زیات پریشانه دی، خفه دی، او د غم شعرونه یې دپسې ویلي دي، نظمونه او مرثیې ویلي دي چې خدای زما زوی به مړی که جمدی به یي، چې په غر به یي که په ځمکه به یي، اوبو به لو شوي که نه د خاورو لاندې شوي به یي، که جمدی دی نو هم چې خوراک به یې کړي که به یې نه کړی، که مړ دی نو په اوبو کې مړ شوی دی، که په خاورو کې ښخ شوی دی، زما بچی به کوم ځای وي. دا قسمه شعرونه، دا خبرې به پکې وي، داسې د غم ډک شعرونه به یې وي د خپل زوی په فراق او په جدایۍ باندې. زید ابن حارثه ورته یو کاغذ باندې یو دوه شعره لیکلي دي، ورته وایي زما پلار له چې لاړ شي دا شعر وله ورکې. هغه شعرونو مفهوم او مقصد دا چې تاسو ما پسې خفه کېږئ، زه داسې ځای ته راغلی یم چې هلته ښه خوشحال یم. چې دا جواب هلته د زید ابن حارثه پلار مې ورته ورسېده، نو هغې خوشحاله شو، خفه م شو چې زمونږ دا بچی زمونږ نه جدا دی، خو په دې خوشحاله شو چې جمدی دی. نو نه خپته ورسره وه. زید ابن حارثه مکه معظمه کې حضور علیه السلام سره دی. حضور علیه السلام معلوم شخصیتو د چانه پټ پنانو. نو د زید ابن حارثه پلار او تره یو ځای راغلل مکې معظمې ته، حرم شریف ته، بیا د حضور علیه السلام د کور دروازې ټکولې ده. حضور علیه السلام تشریف فرما شو. دغه زید ابن حارثه او د هغه تره، د زید ابن حارثه پلار او تره راغلی دي او حضور علیه السلام ته جاړي، جړه فریاد ورته کوي، وایي زمونږ بچي مونږ له راکه چې ته څومره قیمت او فدیه غواړې مونږ به درکو، خو زمونږ د غېږې زمونږ د جولۍ نه شو کولی شوي بچي مونږ له واپس زمونږ جولۍ کې راواچوه. حضور علیه السلام تپوس کوي تاسو ته څه مسله چې داسې جاړئ،
ستاسو څوک بچی دی چې تاسې دومره بې قرارۍ سره غواړئ؟ د زید پلار او تره ورته فرمایي، جاړي ورته، دا زید چې تا سره دی دا زمونږ بچی دی. او دغه شان قصې ورته وکړه چې دا د مور نه ډاکوانو شکولې دی او بیا په بازار کې خرڅ کړی د غلام شوی. نو په دې باندې حضور علیه السلام زید راغوستی دی او د زید نه تپوس کوي، زیده وګوره دا مخامخ څوک دی، دا پیژنې؟ وایي زید ماشوم دی، خو ورته وایي او زه دا پیژنم چې دا مخامخ دوه نارینه څوک دی، دا یو مې پلار دی او دا یو مې تره دی. نو حضور علیه السلام زید ته ووایي چې زیده دا پلار او تره دی تا پسې راغلی دی، تا بوځي ځان سره. زه ستا د پلار او د تره نه قیمت، دولت او پیسې او فدیه نه غواړم، تا ته اختیار دی. دویم پیژنې چې دا د پلار او تره دی، او ما هم پیژنې چې زه محمد یم صلی الله علیه وسلم. نه دا هم پیژنې او ما هم پیژنې، تا ته اختیار دی که دوی سره ځې نو دوی د پسې راغلي دي، لاړ شه، منې کوم دی نه، او که نه ځې نو ستا خوښه ده که ما سره دلته پاتې کېږي. وی زید رضی الله تعالی عنہ حضور علیہ السلام ته مخ راواړو او وی فرمایل چې خپل پلار او تره ته وی وی مال الله داسې انسان را کړی دی چې زما تربیت او پرورش کوي چې دا ټوله دنیا به قربان کم. زه د حضور علیہ السلام د خوانه نه خوځم، زما دا غلامي خوښه ده. وی پلار او تره ته په ژړا شو چې بچې ته خو وړوکې ماشوم یې، چته آزاده زندگی، چته د غلامۍ زندگی، ستا دا غلامي خوښه ده، قید و بند او دا پابندي دې خوښه ده، نوکري دې خوښه ده. وی دا ماشوم ورته وایي چې هر څه مې قبول دي چې حضور علیه السلام سره دا هر څه مې قبول دي. وی حضور علیه السلام ځان سره زید په پتون باندې کېنو، غېږه کې کېنو، ځان ته یې نږدې کو او د زید پلار او تره ته یې وویل ستاسو بچی دی چې تاسو سره نه ځي نو مجبوروی ما، دلته خوشحاله دی نو پرېږدی. چې دا خبرې د زید پلار او تره واورېدې نو ډېر مطمئن شو، زړونه یې جمع شو، زړه یې صبر شو او خپل ماشوم بچی زید رضی الله تعالی عنہ یې حضور علیه السلام ته پرېښودو. نو حضور علیہ السلام پاسې د زید ځان سره د ګوتې ونیو، بویې ته کوم ځای کې چې د قریشو خلک خاندانونه یو ځای وو هغې ټولو ته اعلان وکړو. وی فرمایل ویل دا زید د نن نه پس غلام نه دی، دا آزاد دی، د غلامي مې آزاده کړه، ختمه شو، دا غلام نه دی، آزاد شو. او د نن نه پس دا مه وایه چې دا د بل چا زوی دی، دا د محمد رسول الله زوی دی صلی الله علیه وسلم. نو حضور علیہ السلام حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ متبنا وګرځو. متبنا ویلی شي خپل زوی ګرځول، مو بولې بیٹا چې څه ته وایي. نو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ دا حضور علیہ السلام خپل متبنا کو. د هغې نه وروستو ورو ورو عمر یې زیاتېده. نو حضور علیه السلام محسوسوله چې دا خلق د هغه غلام چې اول غلامی وي او بیا ازادي ورته میلاو شي، نو که اوس آزاد هم دی خو یو وخت کې غلامي تېره کړي نو خلق ته بیا هم ډډه کوي، نفرت ته کوي، او یاره دا غلام تېر شوی دی. نو د دې تصور د ختمولو لپاره حضور علیه السلام د خپل زوی ولی په رشته باندې قبول کړ چې دا زید دا زما زوی دی. نو یوی دا اعزاز ورکو، بل دا چې چا به داسې الک له رشته نه ورکوله، لور خور به نه ورکوله چې څوک به په غلامۍ کې یو وخت یې تېر کړي بیا آزاد شوي. نو که اوس آزاد هم دی خو خلکو به یې غلامۍ ته کتل وي، نه یو وخت دی غلامو، دی یې لور خور نه ورکو، نو چې خلکو به ترې نفرت کو. نو حضور علیه السلام وفرمایل چې یاره تاسو د ده نه نفرت مه کوئ، زید ده باندې زما زړه خوږېږي، دا زما خوښ دی، زما بچی دی، او دی به زه په خپل شریف خاندان کې کېدوم، د خپل خاندان ښکلې جینۍ به دله ودوم، په نکاح کوم چې د ده نه دا تصور د خلکو ختم شي چې غلام لملا څوک لور خور ورکوي. نو حضور رضی الله تعالی عنہ لاړه او خپل ترور کره کېناستو، حضرت امیمه رضی الله تعالی عنها ته کېناستو او حضور علیه السلام دغې امیمه رضی الله عنها ته
د خپل زوی حضرت زید رضی الله تعالی عنہ د نکاح پیغام ورکړ ته وی زما زوی دی او ستا په کور کې لور ناسته د زینب بنت جهش دا زما د زوی زید له په نکاح راکړه. امیمه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي چې ته خو زما رواره یې، خو زما د سر ګلې چې ته راغلې زما د لور رشتې پسې او ته زید له غواړې، نو ټیک ده چې زید یو وخت کې غلام و، خو چې ته راغلې نو ستا خوله ښکته نه غورځوم، خو دومره ده چې زما دا لور لږه غټه ده زینب بنت جهش، د دې نه به اختیار اخیستلي، د دې نه به م تپوس کړي د دې څه زړه دی، د دې څه رایه ده. وی حضور علیه السلام ورغې زینب ته کېنه، زینب دې خوا راشه ما سره کېنه. زینب کېناسته. حضور علیه السلام ورته فرمایي چې زه راغلی یم ستا رشتې پسې چې زه د دې زید دپاره غواړم. وی زینب رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي د الله محبوبه زه خو انکار نه کومه، خو دا خو غلام تیر شوی دی او زمونږ یو شریف خاندان دی، اوچت سید خاندان دی، د دې د وجې زما او د ده نکاح او رشته کېدل مناسب دی. وی حضور علیه السلام ورته فرمایل چې زه راغلی یم رشتې پسې نو خامخا دا به مناسب وي ځکه یې غواړم. وی زینب رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي چې د الله محبوبه زما خوښ نه دی چې زه زید سره واده وکړم، زما عزت نفس ما ته اجازت نه راکوي چې زه دې د زید سره واده وکړم. وی ناګهانه په حضور علیه السلام باندې د وحی آثار شروع شو، ورته وحی آثار چې ختم شو آیت نازل شو چې ای د امت نارینه او زنانو تاسو په هره خبره کې د حضور نافرمانی نشئ کولی، چې کومه فیصله د حضور وي نو هغې کې به تاسو چو چرا نه کوئ، اخوا دېخوا نه کوئ. نو چې زینب رضی الله عنها ته دا آیت واورېدلی شو نو زینب رضی الله عنها فرمایي د الله محبوبه د الله حکم مم قبول دی او ستا خوښه مم خوښه ده، زه زید سره نکاح کولو ته تیار یم، زه نافرمانی نه کوم. نو د حضور علیه السلام په لاسو مبارکو د زینب بی بی او د زید رضی الله تعالی عنہ نکاح وشوله. اوس د دې نه وروسته د زینب بی بی هغه سوچ په ذهن کې دی چې زما اوچت خاندان دی او دا زید یو وخت کې غلام تیر شوی دی، نو خانداني وقار دی له به دا زړه زخمي کو چې زه د اوچت خاندان یم او یو غلام سره مې نکاح شوې ده، نو په دې باندې مې ځان له زړه خوړو، لږ یې خفه. بیا یو آیت نازل شو چې تاسو پردو بچو ته خپل سکه زامن مه وایئ. نو حضور علیه السلام اعلان وکړ وی دا زید ابن محمد به نه وایي چې زید د محمد زوی دی صلی الله علیه وسلم. وی د نن نه پس به تاسو وایئ چې زید د حارثه زوی دی، د پلار یې سکه خپل چې کوم پلار و د هغه حارثه نوم و، نو وی زما نوم به نه وي د خپل سکه پلار نوم بیلی. نو زینب بی بی د واده د زید سره یو کال تقریبا شوی دی او په کور کې اسم اختلافات به راتلل، خو زینب بی بی د دې نوم د خاطره وخت تېرو چې زه حضور علیه السلام ول خپل نوم ورکړی دی چې دا زما زوی دی، نو د دې زما زوی دی د دې نوم د خاطره حضور علیه السلام په زینب بی بی ګرانو چې د الله محبوب دی، نو زه د دې نوم د خاطره وخت تېروه. خو کله چې د زید رضی الله عنه نه دغه د حضور نوم کټ شو نو اوس یې وخت بلکل نه تېرېږي د خپل خاوند سره. اخر دا چې زید رضی الله عنه په خپله باندې په دغه کور کې تنګ دی او حضور علیه السلام له کله کله شکایات به راوړل د الله محبوبه د بی بی سره زه وخت تېروم، خو وخت تېرېږي نه، ځکه هغه زما طبیعت سره موافقت نه خوري، د هغې طبیعت یو شان دی زما بل شان دی، د دې په وجه باندې زما او د دې په طبیعت کې فرق دی، نو زه دا یو ځای جون نشو تېرولی. نو چې کله دا خبرې به حضور علیه السلام ته وکړې نو حضور علیه السلام به زید ځان ته رانږدې کو، زیده ته خو زما بچی او دا خو تا له ما غوستې ده، د دې رشته خو زما په لاس شوې ده، لہذا
دا ما تاله کړې ده په نکاح باندې، دې سره ښکلې وخت تېروه. او زینب بیبي خو ښه بیبي ده او خیر دی، زنانه کمزوري کله یو خبره زیاته وکړي، ترخه خبره وکړي، بیا هم وخت ورسره تېرول پکار دی او ګزاره به کوې، صبر به کوې، د الله نه به یېرېږي. دا قسمه خبرې به کېدې. حضور علیه السلام به ډېر نصیحت کوو، خو کور کې وخت تېرېدل اسان نو، کور کې وخت یې نه تېرېده. هلته حضور علیه السلام ته جبرائیل علیه السلام یو ځل راغی، ورته وفرمایل چې د الله محبوبه زینب او د زید په منځ کې ډېر نږدې نږدې طلاق کېدو والا دی او زینب به تا ته الله په نکاح کوي. چې حضور علیه السلام د جبرائیل دا پیغام واورېده، نو د هغې نه پس بیا زید راغلی دی، د الله محبوبه کور کې دا جنګ دی، دغه جګړه دا اختلافات دي او زما د دې زینب کور نه جوړېږي، لہذا ما ته اجازت وکړه چې زه زینب له طلاق ورکم. حضور علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې ستا مجبوري ده او عذر دی درته، نو په خپله خوشحالۍ که ته طلاق ورکې کور دې نه جوړېږي، نو په داسې نازک وخت کې بهتره ده ورکه طلاق. د زینب بیبي طلاق وشو او د دې نه وروستو ورځې شپې تېرېدې. د زینب بیبي د طلاق عدت 3 میاشتې چې تېرې شوې، نو حضور علیه السلام حضرت زید رضی الله تعالی عنہ ته حکم وکړ لاړ شه او دغه زینب بیبي له زما د نکاح پیغام یوسه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې په نکاح باندې غواړي، زه یې رالیږلی ستا پسې. وی زید رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه کله د زینب بیبي کور ته ورداخل شوم، دغه وخت کې لا د ستر او د پردې حکم نو راغلی. وی چې زه کور ته ورداخل شوم، وی زینب بیبي شا کړې ولاړه وه او اوړه یې اغږل او دغه ټیم کې په لاس کې خمبیره وه، په اوړو کې ورچوله او وی چې اوړه اغږل، زه له شا نه را روانم چې ما ورته وکتل، وی زما په زړه کې یو ډېر لوی عظمت راغی چې دا دومره بختور او د الله خوښه بیبي ده چې د حضور علیه السلام سره ورله نکاح الله کوي، نو دا ډېره زیاته بختور او عظمت والا بیبي ده. وی دا خیال مې راغی او د دې نه وروستو دې ته مې شا کړه، دې سره مې مخ په مخ خبرې نه شوې کولی، ځکه وی دا ما وی چې دا د حضور علیه السلام بیبي ده، د دې وجې نه دې ته زه کتې پورته نه شم. وی دې ته مې شا کړه، شا کړې ولاړم، غاړه مې تازه کړو، بیا مې ورته وی چې زینب زه حضور علیه السلام تا پسې رالیږلی یم چې ستا او د حضور نکاح وشي. وی زینب بیبي اوړه په ځای پرېښود، لاس یې کنګال کړ، وی راته وی چې څنګه به زما د حضور نکاح کېږي، زه فی الحال هېڅکله نکاح ته تیاره نه یم تر څو چې ما خپل رب سره مشوره نه کړې. وی زر لاړه مصلې له، په مصله باندې کېناسته، په مصله باندې ودرېده، نفل یې شروع کړل او چې د نفلو نه فارغېده تحیاتو ته ناسته ده. علیه السلام نه دی اړولی چې حضور علیه السلام له جبرائیل راغلی دی، د الله محبوبه مبارک دی چې زینب سره په اسمانونو کې ستا نکاح الله په خپل وکړه. چې حضور علیه السلام ته دا د جبرائیل پیغام راغی، د الله پیغام راغی، حضور علیه السلام بغیر د اجازت نه خپل کور ته را داخل شو. د زینب بیبي کور اوس د حضور علیه السلام خپل کور دی او د زینب بیبي سره نکاح الله پورته اسمانونو کې وکړه. نو راغی حضور علیه السلام او زینب او زید رضی الله عنهما دوی له مبارکباد ورکوي، زما د اسمانونو د پاسه د عرش نه بر الله زما نکاح د زینب سره وکړه. نو زینب بیبي دونه بختوره بیبي ده چې د حضور علیه السلام سره د 7 اسمانونو نه پورته د دې نکاح شوې ده. بختوره بیبي وه، 7 اسمانو نه بره د دې نکاح حضور علیه السلام سره شوې ده او الله وله په خپله نکاح کړې ده. بیا دې نه وروسته حضور علیه السلام زینب بنته جهش رضی الله عنها سره وخت تېرو. زینب بیبي په دې باندې ډېره خوشحاله وه، فخر به کو، وی د دې نورو بیبیانو نه زما مقام اوچت دی. یو ځل ناسته و حضور علیه السلام ته وی چې د الله محبوبه
ستا د دې ټولو بیبیانو نه زه افضل یم او ما ته هغه مقام الله را کړی چې ستا یوې بیبي لم الله دا مقام نه دی ورکړی. حضور علیه السلام ورته وفرمیل چې داسې څه فرق دی. زینب بیبي ورته وفرمیل چې د الله محبوبه 3 صفتونه دي چې ستا یوې بیبي ته هم نه دي حاصل، دا صرف ما ته حاصل دي. یو صفت دا دی چې ستا نیکو عبدالمطلب هغه ستا هم نیکه دی او زما هم نیکه دی، نو زه ته خپلو کې یو خاندان کې یو. دا نورې بیبیانې دومره نږدې د یو خاندان نه دي، د یو نیکه اولاد نه دی، او وایي زه ستا د نیکه نوسی یم او ته هم د دغې نیکه نوسی. او دویم صفت راکدار کمال چې تا سره د نورو بیبیانو نکاحګانې د دغې بیبیانو یا خو پلارانو کړي دي یا د سره وروڼه ناست دي او د خپلې خور لور نکاح یې تا سره تړلې ده. زما نکاح د اسمانونو نه بره الله په خپله تړلې ده. زما ولی الله دی، د نکاح خبره الله کړې ده چې محمد رسول الله سره د نکاح تړم صلی الله علیه وسلم. او ستا نور بیبیانو ته دا صفت نه دی حاصل چې د نکاح پیغام جبرائیل وړي او زما د نکاح استازی او پیغام رسون کې دا جبرائیل په خپله دا پیغام هغه راوړی دی. دا 3 صفات ما ته حاصل دي، ستا یوې بیبي ته هم نه دي حاصل. نو حضور علیه السلام زینب بنت جهش رضی الله تعالی عنها سره نکاح کړی ده. دغه وخت کې د زینب بیبي عمر مبارک څومره و؟ دغه وخت کې د زینب بیبي عمر مبارک 36 کالو 36 کالو او د حضور علیه السلام عمر مبارک دغه وخت کې 53 کالو 57 کالو عمر د حضور علیه السلام. ټول عمر زینب بیبي حضور علیه السلام سره 5 کالو 4 میاشتې تېرې کړې، بیا ته حضور علیه السلام وفات شوی او دا داسې پاتې شوی ده. زینب بیبي دومره بختوره بیبي وه چې الله پاک د دې په کور کې او د دې د نکاح او د ولیمې پر ورځ باندې د پردې حکم را نازل کړ. او زینب بیبي دومره بختوره بیبي وه چې الله پاک یو عجیبه نظام او د جاهلیت یو څو رسمونو خراب هغه ټولې بدل کړي دي. نمبر 1 رسم دا و چې چا به چاته زوی اوی نو دغه ماشوم دا به د خپل سکه اولاد پشان ګڼو او دا خیال به چې دا مې داسې زوی دی لکه زما نه چې کم پیدا زوی وي، حالانکه به د ده زوی نه به پردی و. نو بیا به دا خیال و چې څنګه د خپل زوی د وفات نه پس یا ښځې له د طلاق ورکولو نه پس دا انګور په سخر باندې حرام وي. د سخرو د انګور کله هم په یو مذهب کې نکاح نه کېږي. د سخرو د انګور رشته د حرمت ته په دې کې نکاح کله هم نه کېږي. که زوی ښځې له طلاق ورکړي یا زوی وفات شي نو دا انګور کونډه شو یا طلاقه شو نو سخرو سره نکاح نه شي کولی. نو د عربو د جاهلیت دا رسم و چې چا زه هسې په خولې هم چاته زوی وي نو هغه به داسې زوی شو لکه خپل سکه چې څنګه زوی وي. دا زوی وفات شو او ښځه ترې کونډه پاتې شوه یا دی متبنا دا کم چې په خولې چاته زوی ویلي دا مو بولې بیټه دې که وفات شي یا طلاق ورکړي ښځې له نو که ښځه کونډه شوه او که طلاقه شوه نو دغه سخر به بیا دې سره نکاح نه کوله. دا د جاهلیت رسم و. حالانکې مسله داسې ده یو سړی چاته زوی یا چاته لور اووی نو دا سکه زوی لور کېږي نه. تر دې حدیث مبارک کې راغلی دی چې دا کم سکه زوی دی نو دا خو د ده په میراث کې هم حصه شته، خو کم چې دی دا د خولې زوی دی متبنا دی یا د خولې لور ده متبنا کړې دی ده نو د دغې زوی لور په میراث کې حصه نشته. لہذا دوی ته زوی ویل د ده خپل اصل نسل په ټولو وی چې دا زما سکه اولاد دی نو دا حرام کار دی، دا د ګناه کار دی. وی د زینب بیبي چې کله د زید رضی الله تعالی عنه سره طلاق وشو نو په ټولو عربو کې دا مشوره وه چې دا زید دا د حضور زوی دی نو د زید دا بیبي دا د حضور انګور ده نو د دې د حضور علیه السلام نکاح نه کېږي. اولته خدای پاک دا پیغام راولېږي چې دې سره ته نکاح وکړه. نو حضور علیه السلام ته آیت نازل شوی ته به رچانه شرمېږې نه چې خلک به اوس څه وایي چې خپل انګور سره نکاح کړې وه. د حضور علیه السلام زړه مبارک کې دا خیال راغی یسې نه اوس دا خلک ما پسې مسخرې کوي چې د خپل انګور سره نکاح وکړه. نو الله آیت نازل کړه چې الله د چا نه په حق وینا کې حیا نه کوي، الله پاک حقیقت وینا کوي، په دې کې رچانه شرم نه کوي. نو د زینب بیبي برکت و چې دغه خراب رسم یې پې ختم کو. چا که چاته زوی وي چاته لور وي نو دا سکه اولاد په شان نه کېږي، میراث کې څه نه کېږي. زمونږ پښتانه یو بل له زوی لور ورکوي چې ماشومي دا کار څنګه دی
نو از روی شریعت دا کار ټیک نه دی. په کور کې د یو ورور یا د یوې خور بال بچ نه کېږي، کلونه مودې پکې تېرې شي او بچي ني، نو د دې هلک چې بچي نه کېږي نو یو ورور پې مهربانه شي یا پې یوه خور مهربانه شي او ته وایي که ما د الله لور یا زوی راکړه زه به یې تاله در کوم. دا کار شرعاً ټیک کار نه دی. د دې ماشوم په خپل مور پلار باندې حق دی او دا ماشوم چې پیدا شي نو دغه پیدایش سره سم دا مور پلار ته ټول حقونه واخلي، دې ماشوم ته حقونه ور نه کړي او دا ماشوم لاړ شي د بل چا غېږې ته ورسي. هغوی ورته بیا خپل بچی وایي. که ته وایې چې دا ستا بچی نه دی نو هغوی پرې سره شر کوي، خفګان کوي، وایي زما بچی دی، ته وایې چې دا ستا بچی نه دی. نو الله پاک د دې نه منع فرمایلې ده، تر دې چې حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي وي که د چا ماشوم چا لوی که نو هغه ته به خپل بچی نه وي. که چا وي چې دا زما زوی دی وي د جنت هغه بوی به م پې حرام وي. که چا مسلمان بنده یو ماشوم لوی کړی دی او چا ته تپوس وکړو دا ماشوم د څه دی نو وی تا ورته ووایي چې دا مې زوی یا دا ماشوم به د سره تا ورته ووایي دا مې لور، نو حضور علیه السلام فرمایي وي دومره دروغ دی وي چې د دې غلطې خبرې د لاسه د جنت خوشبو په تا حرام، ته به جنت ته نه ځې چې تا پردي اولاد ته څنګه خپل اولاد وي. او علماو لیکلي دي چا چې چا له خپل زوی لور ورکړل مهرباني یې پرې وکړه د چا بچي نه کېدل نو بل چا پرې رحم راغی او زوی لور یې وله ورکړه ماله پرورش یې کوې بس دا ستاسو دی، زه خپل بچی نه ګڼم بس دا مې تاسو له درکړو. نو دغه بچی ده ته به ته خپل بچی نه وی که د پلار د نوم لیکلو وخت راشي په شناختی کارت کې یا سکول یا مدرسه کې داخله او ولدیت خانه خالی وي هغې کې نوم لیکلی، نو دا کم پلار چې لویی نو دی پلار نه دی، ده که دا خپل نوم ولیکه نو ده باندې د جنت خوشبو به م حرامي. نو د دې څیزونو نه ځان ساتل پکار دی. بل کومه اهمه خبره چې درته کوم هغه دا ده که چا ووایي چې دا زما بچی دی او بچی یې نه وي اولاد یې نه وي نو که دې سړی ووایي چې دا زما زوی لور ده، فرض که سړی ووایي چې دا ماشوم زما زوی دی حالان کې د ده د ښځې نه پیدا د ده اولاد نه دی، نو دا یو قسم کنزل شو چې دا د کمې ښځې اولاد دی. نو دې سړي هغې زنانه ته کنزل وکړل چې دې سړي ځان ته نسبت وکوي دا د هغې ښځې او زما زوی دی، حالان کې داسې نه ده، نو دا د زنا کنزل شو. او که یوې ښځې ووایي چا وله ماشوم ورکړي او دې ښځې نه چا تپوس وکړو دا ماشوم ستا څه دی، وایي دا مې زوی دی، حالان کې خپل د خپل خاوند د اولاد نه دی، وایي دا دې ښځې د زنا کنزل وکړل چې دا زما زوی دی، ځکه دا خو د دې ښځې د خاوند نه زوی نه دی، دا خو پردی چا پې مهرباني کړی نو پردی سړی یاد کړه چې هغه او زه یو ځای شوي دا زما زوی دی، نو دا کنزل کول دی. نو دې څیزونو نه ځان ساتل پکار دی. او ټولو نه اهمه خبره دا ده چې الله ډېر مهربانه دی، موږ کې دومره رحم نشته په انسانانو کې، دومره مهرباني نشته څومره چې الله رحمان دی او رحیمیت صفت پې غالب دی. چې چاله الله اولاد نه ورکوي نو الله مهربانه دی، د دې مهربانۍ باوجود یې الله نه ورکوي نو دې کې به څه حکمت او مصلحت یې ځکه یې نه ورکوي. نو ته دا خیال کې چې زه د الله نه مهربان یم چې الله نه درکوي نو زه به درکړم، نو ته ځان به الله نه زیات مهربانه کوې، نو دا کار د ګناه دی. خپل بچیان هلکان جینکې چاله مه ورکوئ په زوی ولی باندې چې زه ستا بچي نشته نو زه به دا لور دله درکړم، زه به دا زوی دله درکړم. دا ظلم دی د خپلو بچو سره او خپل نسب شرمول دی. نو خپل واړه چاله مه ورکوئ چې دا د ستاسو شي. بل یو حدیث مبارک کې راغلی دی که چا خپل نسب یاد کړ چې زه د خپل پلار ورته معلوم وي چې فلانې زما پلار دی او چا ووایي چې زما د ده په ځای بل یاد کړ چې دا مې پلار دی، لکه دا ماشومان چې چا لوی کړل او خپل مور پلار دی نورو له ورکړي دي وي دا ځان سره کې ستاسو بچي نشته نو زما دا زوی ستا شو، زما دا لور ستا شوه. اوس د دې زوی یا د دې لور نه که چا تپوس وکړو چې ستا د پلار څه نوم دی نو وایي که دې ماشوم ورته ووایي چې زما د پلار دا فلانې دا چا چې لوی کړی دې ورته ټول یادوي وي دا د بابا دی، نو ماشوم هم دا زود کړي دي اوس دغه ماشوم هم تا ته وایي دا زما پلار دی، حالان کې دی اصلي پلار نه وي. نو حضور علیه السلام فرمایي دغه بنده کافر شو چا چې ووایي چې دا زما پلار دی یا مې دا زوی دی، خو د دې کافر نه مراد بېدینه او ګناهګار شو. نو دا دومره خطرناک عذاب او ګناه ده چې تاسو د پردي بچي ته خپل بچی وایې او وایې چې دا زما سکه زوی دی، دا ګناه ده. او ډېر تپوسونه ما نه هم خلک کوي ټیلیفون اکثر وکړي
زمونږ ماشوم بچی دی رواره راله چا راکړې رویره راله راکړې ده او زما بچی نو هغوی رور خور راباندې مهرباني کړې ده ماشوم یې راکړې نو اوس رالوی شو اوس اسکول کې داخلوم فارمبې جوړوم یا بل څه د شناختی کارډ ته وله داخله کوم شناختی کارډ جوړوم نو د دې ماشوم په ولدیت کې زه خپل نوم لیکلی شم نو ټولو ته مې دا جواب ورکړی چې دا د ګناه غټ یو ظلم او د ګناه کار دی د دې نه ځان ساتل پکار دی ټیک ده دا ماشوم تال وې کړی خو د ده د شناختی کارډ د ولدیت خانه کې د خپل اصلي پلار نوم ولیکه دا ګناه ده چې د هغه په ځای خپل نوم وللیکي نو بهرحال دا زینب بی بی سره نکاح کېدلو کې د عربو د جهالت دغه دور او رسم ختم شو دغه رواج ختم شو چې چا ته زوی وي نو سکه زوی کېږي نه په دې زوی ویلو باندې او بل د ستر او د پردې حکم هم د زینب بی بی د نکاح پر ورځ شوی دی د ولیمې پر ورځ باندې شوی دی حضور علیه السلام ته یو ځل عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي د الله محبوب تعالی ښه خلک هم راځي خراب خلک هم راځي ښه خلک د نه زده کړه کوي او بعضې خراب خلک یي نو هغوی د اصلاح په نیت راځي د چا نظر پاک دی د چا به ګنده وي نو که ستاسو خوښه ستاسو دا بیبیانې اکثر تاسو سره ناست دي د ستر پردې حکم هم نشته نو که ستاسو خوښه نو د بیبیانو ته حکم وکړئ چې څوک راځي نو تاسو پرده کوئ د ستر پردې حکم نه راغلی خو عمر فاروق رضی الله عنه له الله هغه برکت او علم او پوهه ورکړې وه چې کومه خبره به یې کوله خدای به هماغسې حکم را نازلو ځکه عمر فاروق دی نن یې دا خبر وکړه په سبا باندې د زینب بنت جهش رضی الله عنها سره د حضور علیه السلام نکاح شوه او د دې نه وروستو په سبا باندې بیا ولیمه وه نن نکاح شوه او په سبا باندې ولیمه وه حضور علیه السلام حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه ته حکم کړی وی لاړ شه او چې څومره خلک زما دوستان دي او زما صحابه دي هغه ټولو ته دعوت ورکړه چې د حضور علیه السلام نکاح د تاسو ټولو ته ټول راوله حضور علیه السلام د ولیمې په ورځ باندې څه طعام تیار کړو وی غوښه به او روټۍ به وه ښوروا به په هغې کې به خوراک کې روټۍ ماتولو دغه بهترین خوراک سرید ورته وایي دا دعوت یې کړو دا طعام به ورته ټول صحابه کرام د لرې برې نه سرداران هم راغلي وو ډېر خلک به رالل طعام خوراک نه به فارغ شو واپس به لاړل مبارکباد به مو شو بعضې صحابه کرامو د حضور علیه السلام په کور کې دننه د زینب بیبي په کور کې دننه ناست وو هغې د خوراک څښاک نه فارغ شو خو بیا خپلې ګپې شپې لګولې وې اوس حضور علیه السلام په زړه مبارک کې دا خبره اوړي روړي چې تاسو د میلمستیا او د میزبان د خبرو د تکلیفونو خیال وساتئ چې چېرته میلمه شي دعوت ته تو شو فارغ شوي نو بیا هلته ایسارېږه مه اوسني خلک هم داسې کوي د چا ځای ته لاړ شي په دعوت باندې په بلنه باندې لاړ شي هلته چې بیا خوراک څښاک نه فارغ شي نو د کوربه د میزبان ورته پړه تیاري خو ویلې ورته نه شي چې بس فارغ شوی نو بس اوس که تاسو ځای نو تلی شئ زما نور ډېر کارونه دي هغه مې په سر پراته دي نو تاسو لاړ شئ خو څوک چاته ویلی شي چې بس پاسې ځئ نو حضور علیه السلام کې ډېره حیا وه دغې صحابو ته یې نه شي ویلی چې تاسو فارغ شوی وختي داسې دلته ناست نو بار لاړ شئ ګپ ولګوئ نو حضور علیه السلام راغی د کور نه راووتو او نورو بیبیانو کره چکر ولګو یو بیبي کره ورغلي زه د بیبیانو حالات به معلوم کوم نو کېدی شي دا میلمانو فارغ شوي نو ړومبې ورغلي عایشې بیبي کره عایشه بیبي تپوس کوي د الله محبوبه نوې بیبي دي مبارک شه حضور علیه السلام مبارکباد قبول کړه دعا ورته وکړه بیا ورته عایشه بیبي فرمایي د الله محبوبه دا نوې ناوې دې څنګه ده نو حضور علیه السلام ته څه مختصر جوابونه هغې وله ورکړل بیا د هغې د کوره بلې بیبي بیا بلې ټولو بیبیانو کره چکر ولګو او هرې بیبي هم دغه شان تپوسونه وکړه کومې چې عایشې بیبي وکړو بیا حضور علیه السلام هغه جوابونه وکړه کوم چې عایشې بیبي له ورکړو چې بیا کور ته راغی زینب بیبي ناوې ده او همدغه شان ناسته وه دلته هغه میلمانه بیا هم په ګپ کې لګیا دي خبرې اترې کوي ګپې شپې لګوي ناګانه حضور علیه السلام د کور په دروازه کې یو قدم دننه دی یو قدم بار دی وحي شروع شوله وحي کې دا راغلل چې تاسو حضور علیه السلام له تکلیف مه ورکوئ تاسو ته چې کله دعوت درکړي شي نو هغه ځای نه چې فارغ شي نو بس بیا ځئ ایسارېږئ مه او د نن نه پس تاسو باندې ستر پرده لازمه ده د نن نه پس به
که د زنانو نارینو سره د خبرو موقع راځي نو زنانه به د پردې په شی، نارینه به د اخوا د پردې په شی، یو بل سره مخ په مخ به چاکره نه کیني او نه به ورځي. دا آیتونه مبارک صورت احزاب کې نازل شو. د دې نه وروستو زینب بیبي حضور علیه السلام سره ناسته ولاړه شوې ده، زندګي تېرېده. زینب بیبي د حضور علیه السلام سره ډېره مینه وه، د حضور علیه السلام هم ورسره ډېره مینه وه. خو زینب بیبي د حضور علیه السلام د خولې مبارکې نه وتلې هر یو حرف باندې ډېر په کلکه باندې عمل کو. د زینب بیبي رور وفات شو. دا خبره تاسو ډېره په زړه باندې واچوئ چې دې خبره کې څومره وزن دی، څومره ضروري خبره ده. د زینب بیبي رور وفات شو نو حضور علیه السلام هم لاړه جنازې له، زینب بیبي هم لاړه. د رور په غم کې 3 شپې ورځې تېرې کړې. چې 3 ورځې تېرې شوې نو زینب بیبي د بازار نه خوشبو راغوسته. چاله پیسې ورکړې، لاړ شي ماله د بازاره خوشبو راوړئ. چې خوشبو یې راوړه، هغه د عطرو د خوشبو شیشه یې په لاسونو کې راواړله، په جامو باندې په هر ځای باندې پورې کړه، ډېره تېزه خوشبو ترې روانه شوه په کور کې دننه. وی بیا زینب بیبي وفرمایل چې ما ته د خوشبو د لګولو څه ضرورت نو، زما د خوشبو لګولو حاجت او ضرورت نو، خو ما د حضور علیه السلام نه اورېدلی دي. دا کار مې ځکه وکړو، خوشبو مې ځکه ولګوله چې د حضور علیه السلام نه مې اورېدلی دي چې کومه ښځه په الله او په ورځ د آخرت ایمان لري نو د هغې دپاره دا حلال نه دي چې د 3 ورځو نه زیات د چا په غم کې غم وکړي. لہذا 3 ورځې چې د غم د رور د وفات مې 3 ورځې تېر، رور ډېر خوږه رشته ده، خور ډېره خوږه رشته وي. رور او خور دا داسې رشته چې داسې بله رشته نشته. زینب بیبي فرمایي د الله د محبوب نه مې اورېدلی دي چې د هغې زنانان چې د الله او په ورځ د آخرت ایمان وي نو د هغې دپاره حلال نه دي چې د 3 ورځو نه زیات څوک غم او خفګان وکړي. البته خاوند یو ډېر لوی نعمت دی، نو د خاوند په وفات باندې الله اجازت کړې 4 میاشتې 10 ورځې غم وکړه، خوشبو وغیره مه لګوه، فیشن مه کوه. او نو رور شو، خور شو، پلار شو، مور شو، تره ماما، دې ټولو باندې خفګان د هر چا زیات وي. خو حضور فرمایي د 3 ورځو نه اخوا غم کوې نو دا ته ګناه د شریعت خلاف او حرام کار کوې. زموږ په معاشره کې وګوره، که د چا رور وفات شوي وي نو دا جمدې رور یې ډېر خفه نو د ده نه دکانداري که کوي، دکانداري پاتې دی، الوړې پروت وي خفه ستومانه او ډېر زیات دلګیر وي، پریشانه وي. که د چا مور او رور او خور وفات شوي نو هغې څومره خفه وي، دومره خفه وي که ته ورته د خپلې خادی وی نو تا له خادی له نه راځي، ځکه وایي زما رور وفات شوي یا زما خور، موږ د چا خادو له نه ځو. نو دا خراب عمل دی، حرام عمل دی، د دې نه ځان ساتل پکار دی. 3 ورځې د رور خور د وفات وشي یا د پلار او د مور د وفات وشي، د دې نه پس خفګان کول دا حرام او ناجایز دی، بیا به څوک نه مناوي. په زړه کې درد د چام نه ختمیږي، په زړه کې درد وي، خو په ظاهره خفګان اظهار به نه کړي چې موږ د چا خادی له نه ځو ځکه زموږ کور کې مړې شوی دی. بهرحال زینب رضی الله تعالی عنها د حضور علیه السلام سره بهترینه زندگی تیره کړې ده. حضور علیه السلام سره د 14 کالو په عمر کې نکاح وشوه. 15 کاله 4 میاشتې د حضور علیه السلام باقی زندگی پاتې وه. د حضور علیه السلام عمر مبارک 57 کالو. د زینب بنته جهش رضی الله عنها عمر مبارک 14 کالو. 15 کاله 4 میاشتې چې تېرې شوې حضور علیه السلام 63 کاله سکن دغې ته چې ورسېده نو وفات شو. بیا زینب بیبي د صدیق اکبر رضی الله عنه په دور خلافت کې هم ژوندی وه او د عمر فاروق رضی الله عنه په دور خلافت کې 53 کاله عمر ته چې ورسېده نو 53 کالو په عمر کې زینب رضی الله تعالی عنها وفات شو، دنیا نه رخصت شو. تاسو ټول وایئ انا لله و انا الیه راجعون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.